خالي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا علما. نو دغه قاعده چې موږ ویلې کنه د مثال دا نو تاسو وایي چې استقامت ولا قاعده بیا وایم دا ګوره دوا نمونه د دې دي یو څوک پرې تعلیم صرف کې راکدي تا عیدتون ولا قاعده لیکل دا او بدی اقامت او استقامت قاعده ورته په نورو کتابونو کې لکه په سر په دا غړې مړکو ارشاد صرف دا دغه غرموت رخي ماستر کې بریږي انو په دې کافیانو کې په دې کې ورته اقامت او استقامت لیکل دا نو عام قاعده کو لګدي سي دا چې کله یو حرف د مصدر نه د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شي خو په دې التقاء ساکنینو کې یو تنوین نوي نو دغه حذف شوی حرف په عوض کې په اخره کې تا راوړل واجب دي دغه اسانه قاعده ده لکه اقامت اقوام په اصل کو نو کله چې په موږ یو قالو با ولا قاعده وچلا ولا نو دا واو حرکت ما قبل ته نقل کو او واو دوا الفونه جمع شول اقام دغه واو مون بالف سره بدل کړه او په استقامت کې استقام نو وس دا الف په دې کې یو تنوین نه لګند دوه ساکنین دي دوه الفونه دي او یو پکې تنوین نه ده نو چې کله دا یو حرف زده دینه حذف کم نو دې په اخر کې بتا راوړم اقامت استقامت به جوړ خبره ختم شو او کپدې دوه ساکنینو کې یو ساکن تنوین وو نو بیا دغه حذف کول او دغه حذف کو به تکه او کې با خو د دې په عوض کې په اخر کې تا راوړل چې دا صحیح نه دي په لغتونو او بمیاتون کې راغلي دي خو هغه شاذ دي شاذ دې ته ویل کېږي چې دا قانون مخالف وي قانون مخالف وي صحیح ولا او دغه شاذ درې قسمونه وکنه کم شاذ احسن او شاذ حسن او شاذ قبیح نو صرفیان حضرات د شاذ احسن او د شاذ حسن اعتبار کوي او د شاذ قبیح اعتبار نه کوي ال د ویل شو کنه دیمه دا قاعده په تعلیم الصرف کې په داسې انداز سره ذکر شوی دا چې هر هغه حرف چې د مصدر نه حذف شي نو په دوو صورتونو کې با په دې په اخر کې تا راوړل دای په وس کې واجب دي نمبر 1 صورت چې د مصدر نه حرف حذف شوی دی خو د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شوی لکه د وعد نو بدی کې دا واو حذف شو نه دی په اخر کې تا راوړل شو نو لکه د مصدر نه واو حذف شوی دی او د التقاء ساکنین د وجه نه یا د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شي او بدی کې دویم تنوین نوي نو بیا په هم دغه په اوس کې په اخر کې تا راوړل کېږي لکه منګه دغه اقامت اقوام د دې نه دا یو حرف حذف کې نو په اخر کې تا راوړل نو دا هم په دې ځای کې دغه شاندا خو تاسو کم اسانه جو هغه یاد کوي ځوانه یاد کوي څه ګناه په کې نشته اوس پر دې نه خو منګه د مثال دغه وایو گردانونه نو د گردان خو دغه اسانه طریقه ده زماره تړستل شو چې الګه کومه څنګه کومه طریقه چې د صحیح گردانونو ده عقد دي ده کومه چې د صحیح قوانینو ده د ګرد عقد لکه پای کې منګه ماضی جوړوله جو بدی کې هم ماضی جوړو د مصدر نه ماضی جوړول دي جو بدی کې هم دي پای کې د ماضی نه منګه مضارع جوړول جو بدی کې هم جوړو پای کې منګه د مضارع نه اسم فاعل جوړو جو د فاعل په ځل باندې بدی نو دغه شان دي بدی کې دي خو صرف دا چې موږ کم باب وایو نو وای کې به د صحیح دا حروف بدلو او د مثالو دا حروف په کې لګاو او په کم ځای کې چې لکه د دا قاعده چې موږ ویلې د مثال لا نو دغه په کې چلیږي لکه نور غو د اسم فاعل لکه طریقه ده نو لکه تاسو دا ویلي دي چې ثلاثي مجرد نه د اسم فاعل په وزن باندې راځي او د غیر ثلاثي مجرد نه د مضارع معلوم په وزن باندې سره د معمولی تبدیلی نه چې علامت مضارع بعد کو می مضموم ولګو دا خبره دلته کې هم دي چې په کوم ځای کې لکه دا قاعده ته برابر کېدو ال د بذبک قاعده چلو مو چې په کوم ځای کې نه برابر دي په خپل طرف ته وزما لکه بدی کې دا لولنې گردان چې نه هغه چې کوم ډیر زیات استعماليږي ناغه وعده يعيدو له نو وعده يعيدو دا بر وزن فعل يفعل له دا چې لکه تا د ابواب الصرف کتاب دی او کته ته بل تعلیم الصرف کتاب دی او قبل کتاب دی خوستانه گردان غواړي
نو په ای گردان کې به تا ته لیکلی چې دا گردان دا د فعل يفعل په وزن دی کدا گردان د فعل يفعل په وزن دی کدا گردان د فعل يفعل په وزن باندې دا به ټول تا ته لیکلی د دې لیکلو فائدہ دا ده چې لکه تا ته دا ولیکو چې فعل يفعل نو ته پوه شوې چې لکه فعل يفعل خو ضرب يضرب وي نو د دې باب ټول صيغه بعد د ضرب يضرب په شانتي کومه وصيغه هغه د ضرب يضرب د گردان کې نه راتله لکه په گردان کې وا خو د یضرب په وزن باندې نه وا د مدری باب د هرې وصيغه په وزن باندې نه وا نو ته پوه شو چې لکه دا په خپل اصل باندې نه دی بلکې بدی کې چې تسچل شوی دی تعلیل پکې شوی دی څه پکې شوی دی تعلیل پکې شوی دی نو ګوره اسانه طریقه دا ده چې ته بل اول ځان ته ضرب یضرب ضربن فهو ضارب وضرب یضرب ضربن دا به ځان ته ولیکي و به لیکي ځان ته پس دا غي نه بیا نور خبره وکړي دغه طریقه له پرون نه ته هم ویلی و چې ګوره ضربا پرون موږ نسخره لیکلو کسل لیکلو ناس نسخره نه لیکلو کنه نن ضربن ولګي ضرب یضرب ضربن فهو ضارب وضرب یضرب ضربن تاسو پرون ما ویلو چې لکانو تاسو به دې چل کوئ چې دا بزان ته تاسو لیکي په لاول کې په لاول کې به تاسو خامخا لیکل کوئ ځکه چې تاسو په لیکلو باندې عادت شولې نو بیا به تاسو ته دغه ویل اساني او کنه تاسو په دغه باندې عادت شولې پرټو باندې یو بیره پرټو لګي دو بیره پرټي ولګي او د مرګ پورې خطر ټی جو لګول نه شي او ته بیا وی چیرې دا اوس ستړی شوم او دا کار ماته ګران دی لہذا زه نشم زده کوله نو همت به وګورځي نو ته ځان ته لاول په لیکلو باندې دا خبره تر برابر کی نو بس تاګي نو بیا ته یادول بالکل اساني نو په یو کرخه کې تاول کو ضرب یضرب ضربن فهو ضارب وس اسان چل کوا د زغات په ځای واو لګوا او د را په ځای باندې عین لګوا او د با په ځای باندې لګوا نور چې په دغه کې کم بر یا راغلی و جولاندې یا لګوا بر واو راغلی د جولاندې واو لګوا بر الف راغلی د جولاندې واو لګوا صرف د قدرې ټکی په بدله د زغات په ځای بس لګو واو لګو د را په ځای با عین لګو د با په ځای باندې با دا لګو لګو ګوره دغه شان د کومه وعده یوعدو وس ګوره دلته کې ما دلته کې لپاسه یا راغلی د زغات را باندې سیوا جمعه په لاول کې یا را وسته لګنه ها بیا وعدا وعدا هر شي چې دی ځان له پیسې وایا بیا واعد او بیا وعد بیا یوعد تیرا که نور پکې څه بدلی نه کومه خو چې لپاس صرف زوات را با بدلوما ستاسو فکر دی ماته ها بیا موعود بیا ما وعد ما وعد لم يوعد لم يوعد بس دغه چې لاول کې تا یو څه شي وکړل کنه بس ته لګ بیا روانه اوس په وعده کې ته وایا چې لکه کومه قاعده چې کومه تا زده کړې دي نو په دې کې چې ته د قاعده شته چې په فاعل می کې دا حرکت کوي هیڅ هم نشته نو دا وعده په خپل ځای باندې په درېمه کرغه کې بده چې کوم لکه تعلیل پکې شوی معللی سي دا بدلی کما وعده اوس یو عیدو ته وګوره دلته کې دې ته کم قانون برابر دی یو عیدو ګوره واو واقع ده د علامت مضارع مفتوحه او د کسری په منځ کې واو واقع ده د علامت مضارع مفتوحه او د کسری په منځ کې نو چې کله واقع وي نو او د کسری په منځ کې جو بیا ولا شرط دې سره خو بدلوا دا واو په څه سره واو بس چلو کما دا به حذف کما نو څه بشي یعیدو اوس وعدا مصدر ده نو هر هغه مصدر چې د فعل په وزن باندې د فاعل می په مقابله کې واو راغلی وي او واو مکسور نو دغه واو حرکت به ما بعد نقل کوم واو به حذف کو او په عوض کې په اخر کې تا راوړو نو دا به شي وعد يعيد عيدة بیا واعد فدې کې یو څه قاعده موږ نه ویلې چې په واعدون کې په قاعده وچلی نو په خپل ځای به راولم واعد وس په واعده ته وګوره په واعده کې کومه قاعده چلیږي وعده یعنی موږ وی هر هغه و چې مضمون وي د کلمې په اوله کې راشي او په اخره کې راشي په مینس کې راشي نو هغه په حمزه سره بدلول جایز دي جایز لکه اوس په قرآن مجید کې وعده په کوم راغله خو لکه دا جایز دي کته بدله او کنه بدله خو زه خو ول کې چې دې کومه نو زه بل وعده بولم صحیح شو ولا اوس یوعدو په دې کې باقاعده چلیږي کنه چلیږي ولې ځکه لکه واو واقع ده د ضمه او د فتحې په منځ کې او ما ویلو چې واو په واقع وي د څه په منځ کې د فتحې او د کسرې په منځ کې نو دا په خپل ځای باندې راولم چې پکې نه کېږي کنه نو بزور په ځان کار نه جوړوم وعدا فذاك موعود په خپل ځای باندې راولم بیا ما وعد ما وعد وس لم راغله نو بیا خبره ده واو لم يوعدو واو راغله د علامه مضارع مفتوحه د کسرې په منځ کې جو سبب شي لم يعد بیا لم يوعد په خپل ځای باندې راولم بیا لن يوعد د لن يوعدنا
لن يعد او لن يوعد په خپل ځای باندې بیا لا يوعدن لا يعدن ضرب زبر د اصل و ما او تاسو په قاعده تلوي لا يوعدن لا يعدن لا يوعدن لا يوعدن په خپل ځای بزو ها لا يوعدن لا يوعدن لا يوعدن لا يعدن لا يوعدن لا يوعدن په خپل ځای راشي الامر منه تعيدو توعدو توعدنا بس جوړ شي وس وکړي دا امر نه امر به موږ د توعدونه نه جوړو غره امر به موږ د توعدونه نه جوړو لاول به موږ غره توعدونه به جوړه کړه توعدونه جوړه کړه سره جوړه ولکه ته به دې څوک چې لاول به واقع د علامت مضارع مفتوح د کسری په منځ کې واو واقع د علامت مضارع مفتوح د کسری په منځ کې واو سره به چلو کما حذف به کما نو سبا شي تعیدو و د تعیدون امر جوړو مخ طریقه نه راځي یار علامت مضارع به حذف کې په اخر کې به عمل وکړي سبا شي عید الامر منه زویما توعدو امر تسوی بخبلا عیدو بیا لتوعدو لتوعد بخبل زمان سیده بیا ليوعدو ليعد او ليوعد بخبل سیده توعدن عدن لتوعدن بخبل زي سيده سيده ليوعدن ليعدن ليوعدن ليوعدن عدن دوامه لتوعدن نکنه لتوعدن بس بدلو ما عدن سبما عدن لتوعدن بخبل زي راشي بیا ليوعدن ليوعدن لا توعدوا لا توعد لا توعد بخبل زي لا توعدوا لا 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 يعد لا يوعد لا يعد او لا يوعد بخبل زي لا توعدن لا توعدن لا يوعدن لا توعدن لا توعدن ها وس امر و مکان دا نه دا صورت وي الظرف منه نو ګور ايه الظرف منه مضرب جو موعد وذلك بقاعده چلیږي ولې واقع ده د فتحې او د کسرې په منځ کې قاعده به کول چلیږي من ویلو چې دا واو واقع وي د علامت مضارع مفتوحه او دلته خو د علامت مضارع مفتوحه په وزن باندې راغله لہذا دلته قاعده نه چلیږي نه کسی نه جوړه نو موعد موعدان مواعد موعد دا مواعد زنه شم جوړول یاره ماله طریقه نه راځي د مواعد اوس په بری په اوسه طریقې نشته کنه کشته پکې چې جو مونږ د الجمو جوړه لولنی دوارونه به مفتوح کېو پوه موعد موعدان مواعد موعد والآلة منه موعد ولي واو واقع ده بس واو ساکن ده مظهر ده مخکې د کسره ده د باب افتعال لفاظ می مقابله کې نه راغله د قاعده نمبر له ناراضي میعاد میزان ولا قاعده نو دا به شي میعاد میعاد میوعدان میعدان مواعد بخبل اصل مواعد موعد والآل اخا موعدة موعدتان مواعد موعدة موعاد موعادان مواعيد فقبل زي موعد او موعد افعل التبذير المذكر منه اوعدوا اوعدوا بقبل زي ماني بس بديږي اوعدوا اوعدان اوعدون اواعد ويعد والمؤنث منه وعد وعد بس چلوم وعد بس شي اعد والمؤنث منه اعد وعد يعني اعد يعني وعد يدل وعد وعيدا أعيدا وفعل التعجب منهما أوعده وأوعد به ووعد يا وعد إلا دا چلو ګران کار دی یاره وس دا سربي کبیر وې ته زوې ما که خپل برته وای پاسې وعد پدې وو سره قاعده نه چلی دی
نو بس هغه د ضربه په شان کردان نه سپکشته نو وس چې کله مضارع و مکنه نو د یادول لپاره کې نه خانه ماته لګړي د یادول لپاره به ځري سو کوم چې مال نه راځي کنه کراتلو را لجو بیا خو به کړه سارو باسما خو کنه راتلو نو زه به چې چلو کوم یضرب یضربانی بدن ته ولي کوم یضرب یضربانی یضربون تضرب تضربانی بیا به دا قاعده په خپل اصل باندې ګرځول کوم یوعد یوعدانی یوعدون توعد توعدانی یوعدنا دا به ولي کوم پوښوي او دا یو قاعده ګوټي به کوله کومه یعدو والا چې هو واقع د علامت مضارع مفتوح د کسره په منځ کې نو بس خلاص هوا پاسه ها بس وشو اوس چې دا مجهول کوم نو په دې قاعده نه چل دنو ځه جهاد معلوم وایا جهاد معلوم کینا بل پاسه زر زر پاسه منډه منډه اصل به صحیح دی هو ورځه ورځه اسم فاعل والا گردان تیرا تو ہوا ہے کینا کینا اسم فاعل به تیر څه پوتن نه دي پاسې کنه یاره پرې کو تو نه نشته واعدات صحیح شولا اسم مفعول وای تاسو ته ولاړې وای کنه ها ابا کې دمه کوي فعل مستقبل منفی معلوم مستقبل منفی معلوم مؤکد بلند ناصبه مؤکد بلند ناصبه یا لکه ګران به ما ته تاسو وایي چې تاسو مې چیرې دا شی په ګران دی چې اوس تاسو ته بیا وهل کوم ده ګران به څه وزم ته بل گردان لدی باب سمع يسمع وجل يوجل وذكر سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع جو بس دغه د پدې کو ډېر قاعده په کې نه چلیږي وجل يوجل ويوجل په يوجل کې په قاعده چلیږي ولې ورګه دی وې ته په يوجل کې په قاعده چلیږي کنه بچلیږي يوجل کې یو جلو کې بقاعده یا وای او یا وای نه بیا به درېمه خبره وکاو ولې ځکه چې واقع ده فتحي د فتحي په منځ کې خو شرط ولا سره شرط ولا داره د دې قاعده پر شرط سو چې د عین یا د لام کلمې مقابله کې د حروف القونه یو حرف راغلی او په یو جلو کې د دې حرف ته د دې سره جو په توګه په کې ګوت نه وامه او ته به توزما وجل يوجل وجلا یو قسمه ته وروي صرف صغیر د دینه فقلر قلر باندې وای کنه واضحه واضحه چې ټول لګان چې کم لنه ور دي چې هغه ورته پته ولګي چې لکه په دې کې څه نشته صرف د سین په ځای واو لګول دي د میم په ځای جیم لګول دي د عین په ځای لام لګول دي او بیا کله سول دي ورته ها ټول په خپل اصل لم يوجل لم يوجل لا يوجل ولا يوجل لا يوجل لا يوجلن لا يوجلن الامر منه ها واذكر ايجل بازل کې څنګه وو ایوجل خو قاعده نه ناراضي یار کم قاعده واو ساکن نه مظهر ده مکه د کسره په صدر بدلوما ويا سره الامر منه ایجل لا ما شاء الله ما شاء الله لا توجل لا توجل ما شاء الله ما شاء الله شابه شابه موجلون ولي وي ها موجلون ولي وي چې سبب ما ته بوجه وي وسره موجلون وي که موجلون وي ولي وي د مثال نه بظرف مطلقاً د څه پوهه نه دي اگر چې دا مضارع مفتول عین ده یوجل مضارع مفتول عین ده کنه مضارع مفتول عین ده لیکن موږ دا ویلو چې مضارع مفتول عین وي که مقصول عین که مضموم عین وي او د مثال نه بظرف مطلقاً د څه پوهه نه دي نو الظرف منه موجل وایبدا موجل موجلان مواجل موجل وس ګوره په موجل کې لګه دا خبره برابر کړم ته کنه قانون د برابر نه کړله واو د کسری او د فتحې په منځ کې نه علامت مضارع نه ده واو واقع د فتحې او د کسری په منځ کې خدا فتحه چې دا علامت مضارع نه ده نو نه به کې چلیږي الظرف منه موجل موجلان مواجل موجل والآلة منه میجل اصل وس ګوره ته زاده مکنه چې لګه میجل په خپل اصل نه ده نو زبرک نه یم چې میجن په خپل اصل نه ده خو ما دا پته ده چې دا مثال واوی واب ده سره
مثال واوی باب دی چې مثال واوی بابي کنه نو پدې کې واو خامخا پکار دی د څه پکار لکه څنګه چې په موږ کې سورې فاتحه ای نو ګوره دا می جلون دی پدې کې واو نشته نو چې واو پکې نشته نو ما ته پته ولګی چې لکه پدې کې خود په خپل اصل نه اوس په خپل اصل باندې نه دلته کې جیم شته په خپل ځای باندې او لام شته خو واو پکې نشته کنه نو زه ما چې کم دلته کې د واو په ځای باندې یا راغله نو د یو قاعده قانون ما په دې مثال په قاعده کې ویل چې دا کنه چې هغه دا واو په سر بدلیږي نو کوم قاعده دی ویله میزان والا قاعده او څنګه قاعده ده هر هغه واو چې ساکن وي مکه دي کسره وي یا وسطه بدی په واو سره نو تا ته پته ولګی چې می جلون په اصل کې سو می جلون الهغه پويږي کنه پويږي یاره دا ګران کار دی کنه نو ولې نکړه سه شابه ها ما می جلون مواجل موجلون می جلتون می جلتانه اوجلوا اوجلان اوجلون اواجل اوجلون وجلا يعني ماشاءالله الګه ګران دی کنه او سرفی کبیر کو د دین آسان دي کنه سرفی کبیر دي نه کو وهب يهب وهب دا وهب يهب هبه وضع يوزع نو دا قاعده ده بګه چې يوزع کې کومه قاعده ده دا با یزع یوزع یا وهب یوهب با فتح یفتح ده نو څنګه چې دا فتح یفتح وګردان مې فتح یفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح نو دغه شنه بزول علماء وزع يوزع وزعا فهو وازع ووزع يوزع وزعا فذاك موزوع لم يوزع وذكر ايه زو اصل به متا سره سره راځي وهب په خپل اصل له يوهب وهبا هبدا واهم په خپل اصل له وهبه چغه نشته کنه چغه نشته وهبه يوهب يا وهبا هبدا موهوب ما وهب ما وهبه چې کوم ټکي په خپل اصل باندې کنه جو به چې یو وایم تاسو په بل وای لکه ما وهب وي تاسو ما وهبه وای چې کار خلاصيږي لم يوهب لو يوهب ده لم يوهب لو يوهب نه لم يوهب ده ولی لو يوهب نه ځکه چې با فتح يفتح ده نو په عین کلمه باندې به فتح وي لم يوهب لم يوهب لن يوهب لن يوهب لا يوهبن لا يوهبن لا يوهبن لا يوهبن الامر منه هب ځان جوړوي کنده سویرا الګه قرآن مجید کې الله با ربنا هب لنا من لدنك رحمه هب په اصل کې څنګه ایوهب واښوي دا به موږ د ایوهب نه جوړو کنه د توهابونه به جوړو اسنه د توهابونه دغه طریقه ده توهابونه جوړه واو واقع له علامت مضارع مفتوح او د فتح په منځ کې خو شرط ولا رشته څه شرط ولا عین کلمه ما حرف القین او افراغله نو دا واو به حذف کما نو دا به شي تهابو دا امر جوړول طریقه مال نه راځي علامت مضارع والا اخره کې به عمل وکما نو الامر منه هب بیا وی هبو هب سو هب بیا لتو هب ليهب ليوهب هبنا لتو هبنا ليهبنا ليوهبنا والآلة منه میوهبون په خپل اصل لیسو په خپل اصل به ما سوي میوهبانه مواهب موهب والآلة منه دا وشو کنه میهب موهب منغونه وي اسم ظرف موهب کې بچليږي ولی علامت مضارع مفتوح بګ نشته علامت مضارع مفتوح بګ نشته پوه شو به باندې ولا افضل ذکر مذکر منه او هبو او هبان او هبون اواهب وهيب والمؤنث منه اوهبا وهبا جو سبشي وهبا يعني وهبيات وهب وهيبا وفعل تاج منهما اوهبه واوهب به ووهب يا د دینه د فعل مضارع مثبت معلوم نعمت الله حنفی ته پاسه فعل مضارع مثبت معلوم ځان ما جوړو کنه قاعده به کو چلاوا يهب صحیح ده ماشاءالله تهابون تهبین تهبان تهبن اهبو نهبو تا پاسه زبیره ته موږ درې شوکا چې جهد مجهول ګرځان موږ ته وکړه دغه وهابه یو هبو باب نه
لم يوهبوا لم به بګی چل گئی بیا لم به بګی لم يوهب زر وای زر وای کړه سار ته وباسه ته څه کې ها بیا وی لم توهبوا صحیح ولا ماشاءالله تکین ها دا غه ته پاسه دغه ورکوټیا تاسو نوم دی هغه د عمر فاروق مدرسې ولا ها تاسو نوم دی محمد انس ته اوس وګه کنه مونږ ته چې لیهبن د فعل مستقبل معلوم وقت بالم دا کې غنون دا کې دي سکله لیهبن لا يهبن ها لا يهبن لا يهبن لا يهبان وای 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 په خپل وای ته کم طرف ته شوتلې بیا د اصل نه شروع کا فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام تاکید ورون تاکید سکلا درې درې سیګي وا سابقه اخلاق نه پويږي بس وشوا وس مخکې لا تهبن لا يهبنان صحیح شو ماشاءالله بیا لا تهبن لا تهبن لا تهبن لا تهبان لا تهبن لا ذهبنا لا أهبنا لا نهبنا كده باب افعال سے اوعد يوعد ايعادا فهو موعد لا نه پاسې در وړي لا يوعدن لا يوعدن لا يوعدن لا يوعدن اوعد لتوعد اوعد کې بقاعده چلیږي نه جی ولی ځکه چې علامه مضارع مفتوح بګیسته الامر من اوعد لتوعد ليوعد ليوعد اوعدن لتوعدن ليوعدن ما شاء الله ما شاء الله الګا دا بتاو سو ابو سر کې یاد کړای کرا ابو سر تاسو کې دا څنګه په ابو سر کې چې دلی دي ها چې یاد کړی وس په وس خو تاسو را ابو سر نشته نه تاسو بیګا یاد کړی او چې طریقه وي ذکر کړه نو بیا ځان په خبره وای کینه ته باب تفعیل سے وحد يوحد توحیدا پاسه وحد يوحد توحیدا فهو موحد ووحد يوحد توحیدا فلا موحد ما وحد ما وحد ما شاء الله ما شاء الله منډه منډه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله باب مفاعله سے واظب يواظب مواظبه ها ما شاء الله منډه منډه پچا وایا ها الامر منه واجب لتواظب لي واجب زر 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 ما شاء الله ما شاء الله جی باب تفاعل سے باب توکل يتوکل توکلا شاو ته بزان برابر اله دین منډول غوړي الامر منه توکل لتتوکل ليتوکل ليتوکل پدې ګوره قاعده مایدی نشته ده اے توکل يتوکل چې موږ واحد واحد موږ نه قاعده بګی نشته ده ما ته په وخت دی ما ته په وخت دی تاسو بازار نه پويږئ پدې کې قاعده نشته ده ها ځکه چې دا خو صرف دغه حروف کې بدلول دي نور دغه یو چل دی چې دغه سیه دی کړو نو بس حروف کې بدلو کینه وافق يوافق موافقه توافق توافق باب تفاعل سے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی ها الامر منه توافق لتتوافق ليتوافق ليتوافق جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وسه دغه ته باب افتعال ته وړو کنه نو په باب افتعال کې ګوره چل چوي رې کنه پدې کې دغه یو قاعده ده چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واو راغله ده
چې تا دغه واو په تاسو سره بدلوم او تا په دا کې ادغام ګوره په دې کې لکه زه مې اتقاده دا اوس په خپل اصل نه دی اوس ګوره دا خو لکه زبرګ شوی نه یم خو لکه دا وقدا د دې ماده په کار ده وقدا څه په کار ده ماده دلته واو نشته دی دلته واو پرې کې لکه قاف پکشته دال پکشته او حمزه پکوم دا او تا پکوم دا باب افتعال خو ده خو لکه یو واو پکې نشته دی نو هغه یو کم حرف پکې سیوا ده یو تا پکې سیوا ده نو یو د څه قاعده په کار ده په دې مثالو کې چې پای کې دا واو یا پتا سره بدلیږي نو تا قاعده ذکر دي چې دا کومه قاعده ده نو اوس په دې کې صرف دغه یو قاعده چلیته د ټول باب کې چې دا تا دا واو نه دی واو دا پتا د باب افتعال سره بدلیږي لکه اعتقد يعتقد اعتقادا فهو معتقد واعتقد يعتقد دا وځي وی کنه خو چې کله به قاعده چلے نو بیا به لګا واو په سره بدله زه تاسو اصل وایم تاسو زما سره دغه وای اعتقد يعتقد اعتقادا ها بیا سره فذاك فهو معتقد اعتقد يعتقد اعتقادا معتقد ها متقد بیا ما اعتقد ما اعتقد لم يعتقد لم يعتقد لن يعتقد لن يعتقد لا يعتقدن لا يعتقدن لا يعتقدن لا يعتقدن الامر منه اعتقد لتوقد صح لتوتقد اوس مکه ځان په خپل وای ليتقد ليتقد اتقدن لتتقدن دا ورته ما وې اتخذ يتخذ اتخاذا پسې یو پدې یو قاعده ووري کنه یو قاعده ووري د باب افتعال کینه تو خانه ماشاءالله ګوره کینه د باب افتعال د فاعل می مقابله کې واو او یا راغلی کنه د واو او یا پتا سره بدلول او د تا پتا کې ادغام کول واجب دي کو شرط ورل ردارې چې دا واو یا بل چانه بدل نه راغلي واو یا بل چانه بدلو نه راغلی و اتخذ شاذ ده اتخذ سره شاذ ده اتخذ ول شاذ ده د دې ماده سره اخذ ماده سره باب افتعال ته جزا دا بوزو مکنه نو دا وسې شو ځان مو جوړو باب افتعال د بول دي اعتقد باب افتعال د بول سری چې د فا کلمې نه مخکې به حمزه ولګوم او د فا او د عین په مقابله کې بسو په مینس کې بسو لګوم تا ولګوم نو دا څه شو د ما سره اعتقد څه شو اعتقد څه شو اعتقد وس مال یو قاعده نه راځي کنده لګي دوه حمزه راغلي او قاعده نه راځي امن یومن ایمان څنګه قاعده ده هر حمزه چې ساکن وي ما قبل لري بل حمزه متحرک راغلي نو دا حمزه په ما قبل حرکت موافق فعل سره بدلول سری واجب دي نو څه شو نو وزدل لګي د باب افتعال لفاق المیم مقابله کې یا راغله او یا پتا څه بدل تا پتا کې غم شو اتخذ او د قاعده لپاره شرط ده چې وایي بچانه بدلو او دا چې لږه خو بدل لاغله نو دا سوې خو لکه دا الموسیقى ولا ډېر د کافر بچره دی و چې شاش زمانم نو اتخذ ودا شاز نه دی اسو چې اتخذ شازو ولې نه او وی کنه چې د دې اخذ اتخذ ماده چې نن در سره اخذ ده نو د دې ماده تخیذه سماده نو د باب افتعال د تخیذه بوزته حمزه ولګوا تا ولګوا بل تا ولګوا او دا ولګوا دو حروف دی چې راغلل کنه اولونه پکې ساکن دي دویم پکې مدغم دی جو سې ته جوړ شوی اتخذ يتخذ ادا الموسیقى ولا بیا ویلي دي ضروري ته په ماته وی چې د رضا نه جوړي چې اخذ په اخذ کې تاخذو وای زه بزان نه جوړم وای تفسیر بیزاوی کې دا لیکلي دي چې اتخذ د اصل تخذ د دې دغه چې نه ماده د اخذ نه دي شاز نشته ده تر په خبره باندې پوه شو د باب افتعال لفاق المیم مقابله کې چې واو یا راشي نو واو یا پتا سره بدللو ته پتا کې ادغام کول واجب دي کنه خو شرط ورل راده دی چې دا واو یا بل چانه بدلو کچرته دا واو یا چانه بدل لاغلی او بیا به کوم دا قاعده چلیدلی و نو عام سرویان سو سره شاذ دی او صيغه والا سو الموسیقى والا چې شاذ نشته ضروري د دې ماده سره تقدره یعنی باب افتعال نه دا په خپل باندې راغله نو ضرورت ورته نشته دا ټول خبري اترې لګ به دې قاعده کې لیکلي دي دا څومره بابونه چې تاسو وي دا د مثالي ووي اوس مثالي یې ته وړي مثالي یې نه پیژنم کنه او د دې هم دغه طریقه ده
دغه طریقه ده دغه قاعده دي دغه خو الته کې لکه د میزان ولا قاعده چلی ده لکه نه دلته کې به د یوسر ولا قاعده چلیږي ډیره دا یوسر ول نه دا بچلیږي نو باب ضرب یضرب څنګه ده باب ضرب یضرب یسر یسرو نو ور راځي را سره یسر یسرو یسرا فهو یاسر و یسرا یسرو ده کنه یسرو ده کنه الګه یسرو ده کنه نو اوس ګورل لکه کومه قاعده ده چې یا ساکن ده او ما قبل د مضموم ده نو دا یا ما بسره بالکل او سره و یسرا یسرو بس شي یسرا فذاك موصول دغه خبره ده وسه الته کې بمنګه ما ته وګوره خانانو الته بمنګه په ماضی پر مضارع معلوم کا قاعده چلاولا او مضارع معلوم په خپل اصل وکړه دلته کې به دا مضارع معلوم په خپل اصلي او دا مضارع مجهول کې به قاعده چلاو هل دغه کتاب خیال وکړو کنه نو ګور موږ به وی چې کما لم يوعد هغه به تاسو لم يعيد کو خو لم يوعد له یو کوته نو په خپل ځای باندې راتلو کنه دلته کې به دا مجهول چې دا به موږ بدلو او مفعول معلوم په خپل ځای لکه ګوره ما يسر ما يسر لا يسر په خپل اصل لا يسر دا بس شي لا يسرن لا يسرن دا بس شي لا يسرن لا يسرن لا يسرن ده لا يسرن بشي الامر منه يسير لتوسر ده جو سب شي لتوسر ليسر ده په خپل ځای باندې ليسر ده جو سب شي ليسر فوشوي يا يسرن لتوسرن والظرف منه ميسر ميسران مياسر ميسر والآلة منه بديك وس قاعدة نجليه ميسر ميسران مياسر ميسر ميسرة ميسرتان مياسر ميسرة ميسار ميساران مياسر ميسر وميسرة أفعل تبذيل مذكر منه أيسر وأيسران أيسرون أياسر ويسر والمؤنث منه يسرى يسرى يعني يسرى يسر يسيرا وفعل التعجب منهما أيسر هو أيسر به یا لکه مخکې راته زه وایم که په خپله به ووایي یقینا یقنا پاسئ هغه شاته پکې پاسئ که نه تاسو څله راغلي پاسه شبه پاسه ګوټ والا یقینا یقنو باب سمع يسمعه یقینا یقنو یقنا ذا ما يكون صحیح ده ذا دغه یو قاعده ده یوسر ولا قاعده ده نور ټول کړسر ده الامر منه سشو الامر منه ايقن ايقن لتوقن صحیح ده والنهي عنه لا تيقن لا توقن لا يقن لا يوقن لا تيقنن لا توقنن لا يقنن لا يوقنن لا تيقنن لا توقنن لا الظرف منه ميقن ميقنان مياقن ميقن زر دروایا مياقن ميقنة ميقان ميقانان الګه ګران ده کنه يسر بابي تفعيل سے يسر ييسر کینا بل ملګری يسر بل پاسه نیوي دا شاته پاسه دا شاته د لکان دا پاسه دغه پاسه شابه تاسو په یو په مخ باسي پاسه دغه شاولي خانه يسر ييسر تيسيرا وایا فذاك ميسور هنا فذاك ميسر لم ييسر لا تيسر لا ييسر بس خوشوا بل واشا بل باب لا پاسي تيامنا يا تيامنا هغه دغه ولي الکرام ولا جزان پټ کې پاسه شابه تيامنا باب تفاعل سي شابه تيامنا يا تيامنا وتيومنا كما قاعده ده لکه ناراضي رااله تیامنا نظم مشغول جوړو مکنه اوس مې راته ونه یاره نه کنه تیامنا زور بوله تو یا دسی شو نو الف اخر شو مکه د زمینه نو الف بس سره بدلوم زور بوله قاعده مونږ ویلا ذا وتيومنا يتيامن فذاك متيامن صحیح ده ماشاءالله چغه کمنه
لا تتيامن لا تتيامن لا يتيامن لا يتيامن زي ها باب دا باب افتعالنا ال دغه منګه اتقد يتقد کړو دلته منګه اتسر يتسرو نه راځي رااله اصل باندې څنګه ده اتسر د څه په کوی چې لکه نه پاسې دلی پکې چې نه پاسې دلی پکې دې سر په سګلا ها تنه شو ویل لکه تو و به وینو کنه و به وې و به وې ما ها 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 ماشاءالله ماشاءالله منډه منډه چغه ليتسرن 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 ها الګا ته به سره نه پاسدلې مشره متيسر متصر متصران متصرات ها د دې اتصار نه نه د دې نه منګه سر په کبیر وایو کړه و یا کوم لالاګان چې پکې نه پاسې دې ته کړه 100 روپیا سي اتصار نه وایا ماضی معلوم اتصر ذا پچغه ماشاءالله ماشاءالله دا شرم چې تا ځان په خپل نه یو باسه لګنن دستانه نه وځي کې کینه يتصر شته وایا او دغه وای يتصر کم تل درځي وایا وای څه سبا وای دغه نه کومه ګرځدار وای مضارع مثبت معلوم زوردا يتصر يتصران يتصرون تتصر تتصران جی تتصرون الکه دا کم چې پکې نه دی پاس دي ځان د دقه بام نه یو ګردان خوخ کوي اتتصرون تتصرون شاوه بل پاسه يتصرنا تتصر تتصران زر وا اتصرون تتصرون شابه بل پاسه دا زو په کور کې ځان ادا ګرځانو نه دی د مثالو دا ګرځانو مثالي واوی او مثالي ای دا بدن لا واړوي واړوي ځان لا درې ګرځانو به ځان لا ولي کوي درې به ولي کوي په دغه طریقه باندې چې لکه دا لول په خپل اصل باندې نکل او بیا په دلیل چې کوم به دلیل وشي پوه شو به باندې درې به ولي کوي او واړوي ټول په ابو سرب کاړو که بس کاړو که ځان په یاد واړوي هغه سن اړوي جی وایا ها متصرات ها دا یو تا به موږ زکو بلو ته پکې پاسه کنه ته پکې سګوایا ها لم يتصل وذا فعل جهاد معلوم لم يتصل نا لم يتصل لم يتصروا لم يتصروا لم تتصل جی ماشاءالله لم تتصروا لم تتصري لم تتصرا لم تتصرنا لم اتصل لم نتصل ها بس ده هو استاذ صاحب شباب ما شاء الله يتصرنا لم تتصري لم نتصر صحیح شو ماشاءالله دا ویا چې کنه دا واړو شابه یو بل ته پوښتنه وکړو یو څو منټه بیا بل لړ شي بریک وکړي